مصنف خبرې کړې او اوس په دې دغه الکلمۃ لفظ وزع لمانا مفرد ازدا کړه دا خبره چې مصدره نکړه مصنف رساله خپل لرا په حمد سره چې دا کافیه ده مصدره نکړه مصنف رساله خپل په حمد سره چې دا کافیه ده حزم لنفسه په دې شان چې ګرځول وي دا حمد جز د دې کتاب نه حزم لنفسه د وجه د ځان عجز ګڼل نه دا مشهور سوال ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل امر زبال لم يبدا بحمد الله فيه بحمد الله هر هغه شی چې خی امر زبالی خکاری دینی کاری او پاول کې حمد ذکر نشي دا بلنده بوچي بے برکت بل نو هر خکار چی پاول کې حمد پکار ده هر خکار چی پاول کې حمد پکار ده نو آیا مصنف حمد والی پاول کې ذکر نکو دا سوال ده پکاته والا باندې دیم دا د چې طریقه د سلف و صالحین هم دا چې پاول د تصنیف کې حمد ذکر کوي سلف و صالحین هم خلاف وکړو د حدیث خلاف هم شو د قرآن استلام دا د چې پاول کې حمد ذکر کوي د ولی ذکر نکو دا سوال نو ماده سے عبارت ہوا چې مصدره نکړه مصنف رساله خپل لرا په حمد سره چې دا کافیه ده په دې شان چې ګرځول حمد جز د دې کتاب نه حزم لنفسه او یا حمد عام ده کتابتن وی کو لسانن وی او کو قلبن وی دا اول ټکه چې مصدره نکړه مصنف رساله خپل را په حمد سره چې دا کتاب ده دا کتاب ولې وی دا د په سوال دا اعتراض وو چې مصنف خو رساله په حمد مصدره کړي پاول کې حمد ذکر کړي چې شافیه ده شافیم د رساله د پاکه حمد شته جواب دا چې مراد د رساله نه دا کافیه ده دا بل قید په دې شان چې ګرځول حمد جز د دې کتاب نه دا ولې دام د په سوال و دا سوالو چې مصنف خو په کتاب کې حمد ذکر کړی ځکه بسم الله ذکر کړی دا او مقصود د حمد نه اظهار د صفات کمالیه و دی او رحمان او رحیم د صفات کمالیه نه دی نو پاول د کتاب ته حمد شته چې بسم الله دا ته څنګه چې نه دی ذکر کړی جواب زویم چې ګرځول وی دا حمد جز د دې کتاب نه او بسم الله د جمهور په نسبانه جز د کتاب نه ده لہذا زکا دا سوال باقی پاتې دی بسم الله د جمهور په نس جز د کتاب نه ده او مونږ چې حمد جز د کتاب نه ګرځول وی په دې شان چې ګرځول حمد جز د کتاب نه حزم لنفسه دا حزمن مفعول ده د عدم صدارت د پاره د وجه د عجز ګڼل نه خپل ځان لره د مصنف دا فکرو چې زه کمزور یم علم می کم ده حیثیت می کم ده نو کومه په دې کتاب کې حمد ذکر کړی وی زما ذهن ته به تکبر راتللی چې رزم دو مسړی چې زما کتاب د سلف صالحین سره برابر شو نو ترک د حمد په دو قسمه ده یو ترک د حمد تکبرن ده دا به ګناه شوله یو ترک د حمد په دې لحاظ ده چې زم د نورو خلکو په شانه ونه ګرځم هغه لوی خلک د زدو مسړی نیم نو په دې وجه پرېښې ده نو دا وجه ده اگر خدام یو جواب دی کتابونو کړی ده خدا چې یو سړی یو عبادت پرېږدي
په دې وجه چې دا خو غټ خلک کوي نو که زه وکړم زه به د هغو په شان شم. دا دومره ښه خبره نه ده په شریعت کې. دا جواب صالحینو کړی دی خو زما دا جواب خوښ نه دی. دا بل جواب ښه دی. هغه دا چې یا حمد عام دی، کتابتن وي که لسانن وي او که قلبن وي. د حدیث نه مقصد دا دی چې هر نیک کار چې څوک کوي په اول کې د حمد ذکر کړي. د بیا عام دی که کوز کتابتن ولیکلی شي او که په ژبې وي او که پړه یې راوړي. نو که کتابتن لیکلی شوی نه وي پړه کې به راغلی او په ژبه به هم ویلی. نو حمد عام دی، کتابتن وي که لسانن وي او که قلبن وي. او انتفاع د خاص مستلزم نه د انتفاع د عام لرا بلکې امر بالعکس دی. دا چا به ویل چې هلکه چې کتابتن نه ده لیکلی شوی نو په ژبه او پړه کې به هم نه کله. کتابت خو دلیل دی په هغې باندې. جواب دا دی چې کتابت لیکل خاص دی او د زړه او د خولې دا عام دی. په انتفاع د خاص سره انتفاع د عام نه راځي بلکې په انتفاع د عام سره انتفاع د خاص راځي. زید خاص دی، انسان عام دی. زید کو د دنیا نه ورک شي په انتفاع د زید سره انتفاع د غوړ انسان نه راځي. او په انتفاع د انسان سره انتفاع د زید وشوه. مطلق کتابت عام دی، مطلق حمد عام دی او کتابت خاص دی. مطلق حمد په ضمن د قلب کې راځي، په ضمن د لسان کې راځي او په ضمن د کتابت کې راځي. نو به ذکر په ژبه او ذکر پړه دا عام دی او په لیکلو دا ذکر دا خاص دی. نو په انتفاع د خاص سره انتفاع د عام نه راځي بلکې په انتفاع د عام سره انتفاع د خاص راځي. چې کتابت یې کاو نو خامخا به پړه کې راغلي او په ژبه به راغلي. خو دا نه ده لازمه چې پړه او په ژبه راشي دا لکه دا به لیکیم موږ هغه دی و لیکي. نو کتابت خاص دی او لسان او قلب عام دی. نو جایز ده چې لیکلي نه خو په ژبه او پړه کې راولي. او انتفاع د خاص مستلزم نه ده انتفاع د عام لرا بلکې امر بالعکس دی. او که ته دا وې چې ته څه خبرې چې مصنف به ویلي پړه کې یا په خوله به ویلي نو جواب دی پیغمبر خدا وایي ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره. او مؤمن د خیر ګمان کوي په څو پورې چې شرم ترې نه لیدلی. دا عبارت هم بعضې خلک قرآن وایي. بعض وایي ظن المؤمنین. ظنو خو صیغه د جمع غایب د ماضي ده. نه ظنو د دې زوی به پیښ وی صیغه د امر شوه. ظن المؤمنین اما ګمان کوي کوم مؤمنانو د خیر د څو پورې چې د شر کار هم ترې نه لیدلی. نو موږ د ده نه د شر کار نه لیدلی موږ په د خیر ګمان کوو چې حمد به په اول کې ویلی. ښه نو یا حمد عام دی، کتابتن وي که لسانن وي او که قلبن وي. او انتفاع د خاص مستلزم نه ده انتفاع د عام لرا بلکې امر بالعکس دی. او موږ په مصنف د خیر ګمان کوو ځکه موږ ته شر نه دی لیدلی. او د الله پیغمبر وي ظن المؤمن خیرا ما لم یرا شره. بیا هر کله چې موضوع د علم نحوی کلمه او کلام وو نو کلمه او کلام مقدم کړه او مقاصد یې وروسته کړو. د علم نحوی مقصد مرفوعات منصوبات مجرورات دي. په بل تعبیر باندې د علم نحوی مقصد فاعل او مفعول او مضاف الیه دی. هغه به بیانوي لیکن کلمه ولی بیان کړه غیر مقصود ده دا خو اشتغال بما لا یعنی شو. نو جواب هر کله چې موضوع د علم نحوی کلمه او کلام نو لابودی شو د معرفت د کلمه او د کلام نه. ځکه چې تا موضوع د شی نه معلومه کړي نو ته به شاید څنګه معلوم کې. او موضوع د فن دی ته وایي چې په دې فن کې دغه شي د حالاتو نه بیان کیږي یا دغه شي د نوع د حالاتو نه بیان کیږي. نو په علم نحوه کې د کلمه او د کلام د حالاتو نه باس کیږي چې دا کلمه معربه ده کوم مبني ده، مرفوع ده کوم منصوبه ده کوم مجروره ده، فاعل ده کوم مفعول ده کوم مضاف الیه ده، دا کلام تام ده کو غیر تام ده، دا کلام انشائی ده کو خبری ده. نو دا غیر د حالاتو نه باس کیږي.
یا د نوع د کلمې د حالاتو نه باس کیږي. د کلمې یو قسم دی اسم، بل قسم دی فعل، بل قسم دی حرف، یو قسم دی معرب، بل قسم دی مبني. نو په دې نحوه کې د اسم فعل حرف د حالاتو نه باس کیږي، د معرب او د مبني د حالاتو نه باس کیږي. نو موضوع د پن دی ته وایي چې په دې پن کې د هغه شي د حالاتو نه باس کیږي یا د هغه شي د نوع د حالاتو نه باس کیږي، یا به په دې پن کې د کلمې او د کلام د حالاتو نه باس کیږي، یا د کلمې د نوع نه د کلمې نوع اسم فعل حرف دی. نو د اسم فعل حرف د حالاتو نه باس کیږي چې دا معرفه ده کو معرفه ده، مبني ده کو معرفه ده کو نکره، معرب ده کو مبني ده، مرفوع ده کو منصوب ده کو مجرور ده بیانېږي. دا د ابن حاجب او د سیویره ده چې موضوع د علم نحوي کلمه او کلام دی. یو د جمهور علما وره هغه وی موضوع د علم نحوي لفظ عربي دی، لفظ عربي دی. نو دې په منځ کې موافقه ده چې خلاف نشته، ځکه کلمه او کلام موضوع د علم نحو ده من حيث اللفظ العربي، من حيث اللفظ العربي دام لفظ ده. نو موافقه راله تطبیق راغی. به کلمه مقدمه کړه په کلام باندې، اگر کو کلام مفید د پیدې ده او کلمه مفید د پیدې نه ده، ځکه چې په کلام کې حکم ده الفیه لیکي کلامنا لفظ مفید کاستقیم واسم وفعل ثم حرف الکلم. کلام زمنګ په اصطلاح کې یو لفظ دی چې مفید د پیدې، استقیم ودرېږه، دا یو حکم دی مفید د پیدو شو، حکم پکې راغی. او په کلمه کې خو حکم نشته نو پیدا پکې نشته، لیکن بیا یې کلمه ولې مقدمه کړه په کلام؟ ځکه چې کلمه جز د کلام نه ده، کلام کل ده او کلمه جز ده او جز مقدمی په کل باندې. لفظ د کلمې جز ده د لفظ د کلام نه. کلام ده زید قائم، الله عالم، دا کلام شو. یوازې الله یوازې عالم کلمه ده، نو کلمه جز د کلام نه نشوه. دارنګه معنا د کلمې جز ده د معنا د کلام نه. الله خالق معنا څه ده؟ الله تعالی خالق ده، دا مرکب معنا شوه. د یوازې خالق معنا پیدا کوونکی، نو دا یوازې د خالق معنا د دې غون کلام د معنا جز ده که نه ده؟ نو کلمه جز ده د کلام نه لفظا او مانن، او جز مقدمی په کل، نو کلمه مقدم شو په کلام. دا جماعت چې جوړېده سیمټ اول راوړی شو، وسپنه اول راوړی شوه، شګه اوبه اول راوړی شوې، وروسته جماعت جوړېده، نو جز مقدم په کلي، نو کلمه یې مقدم کړه په کلام. نو ویل الکلمة لفظ. یوه کلمه د منطق په اصطلاح کې ده، د منطق په اصطلاح کې کلمه فعل ته وایي، فعل ته کلمه وایي، هغه د منطق اصطلاح ده. نحات ورته فعل وایي، منطقیان ورته کلمه وایي. یوه د شریعت اصطلاح ده، د شریعت په اصطلاح کې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ته وایي. او په دغه کلمې شرعي کې دوه فرض دي، یو فرض پکې لا اله الا الله ده، بل فرض پکې محمد رسول الله ده، ځکه چې یو ونه مني نو سړی مسلمان نه پاتې کېږي. یوه کلمه نحویه ده، د نحو په اصطلاح کې کلمات څه ده؟ لفظ وضع لمعنى مفرد ده، چې کلمه یو لفظ ده چې دلالت به کوي په معنی واحده.